طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة العنكبوت شروع ده. رب کریم فرمائی والذین آغا کسان کفرو چی کفر کرده بی آیات اللہ پیتنو دا اللہ تبارک و تعالی، یعنی پا قرآن باندے کفر کرده ولقائه او پا ملاقات دا اللہ تبارک و تعالی قیامت شو پا دی باندے کفر کرده اولائک دغا کسان چی دی اللہ و یئیسو نا امید شوی دی یا نا امید بشی من رحمتی دا رحمت زمانہ یا من جنتی دا جنت زمانہ اولئک دغا کسان چی دی اللہ لهم دی دا پر عذاب عذاب دی علیم دردناک. نو دا ابراہیم علیہ السلام واقعہ شروع. رب کریم فرمائے فما کانا پس نو جواب قومی جواب دا قوم دا ابراہیم علیہ السلام کلی چی دعوت ورطور کولو الا مگر اندا قالو ویل دی قومیانو اقتلوه قتل کئی دی ابراہیم علیہ السلام لرا وحرقوه یا وسوزوی دلرا فی النار پور کے فانجاه الله پس نجات ورکو اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام لرا من النار دورنا. رب کریم فرمائی ان فی ذالک یقینا پدیکار کے چی ابراہیم علیہ السلام تمون نجات ورکو لآیات خامخا دلائل دی پا وحدانیت دا اللہ تبارک و تعالی باندی چی اللہ یو دل قوم دا پارا دا قوما کم یو قوم دا پارا یؤمنون چی یقین لری. وقال اویل ابراہیم علیہ السلام قوم تا انما یقینا خبر دادا اتخذتم نیولی تاسو من دون اللہ سوا دا اللہ نا اوثانا بوتانا مودتا دا پارا دا دوستے مو نیولی دا بوتانا بینکم پمینس تاسو فی الحیات الدنیا پا جن دنیاوی کی ثم بیا یوم القیامت پورز دا قیامت یکفرو انکار بکیا یعنی یتبرعو بیزاری بکی بعضکم بعض استاسو من بعض دا بعض نورو باندے بیزاری بکیا ویلعنو لعنت بوی بعضکم بعض استاسونا بعضن پا بعض نورو باندے کشران با پا مشرانو لعنت ویا او مشران با پا کشرانو لعنت ویا ومأواکم زی استاسو چرے النارو او دے طولو عابدینو معبودینو استاسو دا زی چرے اور دے وما لکم نشترے تاسو لنا من دون اللہ من ناصرین سوک مددگار تاسو دا پرائی سوک مددگار نشتا. فآمنا پس ایمان روڑو رب کریم فرمائی لہو مانا اے بیہی پا دی ابراہیم علیہ السلام باندے یا لہو دا وجہ دا قول دا ابراہیم علیہ السلام چا ایمان روڑو لوط علیہ السلام چورا رد دو یا خرید دیو. وقال اویل ابراہیم علیہ السلام انی یقینا زچیم مہاجرون ہجرت کون کے ام الى ربی مانا رخپلتین الى رضای ربی رضا دا رخپل ان دا رب رضا لٹوما عراق نلالو شام تا مقاتل سے ہوئے چی دا پنزاویا کالو ابراہیم علیہ السلام. انہو یقینا دا اللہ تبارک و تعالی ہوا دا العزیز زورور ذات دے الحکیم و خواند حکمت دے. رب کریم فرمائی ووہبنا ورکلو منگا لہو دی ابراہیم علیہ السلام لرا اسحاق علیہ السلام ولد ویعقوب علیہ السلام ولد الولد مولا ورکل نسے او بلدا وجعلنا گرزولی منگ فی ذریته پاولادی دا دی ابراہیم علیہ السلام یعنی پا نسل دا دی کہ نبوتا والکتاب و کتاب دا دا پا نسل کی منگ گرزولی وآتیناہو ورکڑیو منگ دی ابراہیم علیہ السلام لرا اجروہ اجر دا فی الدنیا پا دنیا کی یا اجر دا حجرتا چے پا بڑاوالی کی اللہ تبارک و تعالی و تا اسحاق علیہ السلام ورکا یا ورکڑیو منگ لرا پا دنیا کی اجر یعنی الثناء الحسن ثناء حسنہ دا ہر چا پا جب کی دا صفت پروت دے ہر یو دن والا دا ابراہیم علیہ السلام صفت کئی وَإِنَّهُ يَقِينًا دا ابراہیم علیہ السلام فی الاخرت پا آخرت کی من الصالحین دا نیکانو نبوی پا اعلی مرتبہ کی بین. ولوطا درے مواقع الہ العالمین بیانیا دے کہ ہم ابتلا بیانی کہ ہم امتحان او استہزاء پا مطالبی دا عذاب سرا چی داو گورا دی انبیاء صبر کڑے انو دا امتحانات رازی گورے. ولوطن وارسلنا لوطن لگلے ہم لوط علیہ السلام قوم پل لرا اذ پاغ وقت کی قالا چویل لقومی قوم پل لرا کل دعوت که ان کے پا خبیث خلق باندے آوری نو دے با صبر کی دا دعوت که ان کے
لوط علیہ السلام قوم ته انکم یقینا تاسو چې لتأتون خامخارات لکوي الفاحشه بدکارې لرا وهي اتيان الرجال چې سړو ته راتل کول په بدکارې باندې رب کریم فرمایي دا سه بدکارې باندې راتل کول دي ما سبقکم چې راتل ندی کړی نه مخکیواله نه کړي په دې باندې به په فاحشه باندې من احد يوكس هيچ په دغه کار باندې راتل نه کړي من العالمین د عالم نه ول تاسو شروع کو اینکم یقینا تاسو لتاتون خامخارات لکو الرجال سړو لرا په شهوت سره وتقطعون وشکوي تاسو السبيل بلقب حداد استاسو شکوي تاسو السبيل لارې ان طرق المسافرين لارې د مسافر غلاګان هم کوي یا وتقطعون قطع کوي تاسو نسل پراتلو د سړو سره سړو تراتل کوي نسل قطع کوي تاسو وتاتون راتل کوي تاسو فی نادیکم په مجالس خپلو کې المنکر په ناروا کارونو باندې بد کارونو باندې الکبائر د امام زاهبی وایي چې لس جرمونه یادیا شمیره به وهله لډوګانې به کول شراب بیس کلام د خلی او د لاسونه به داسې اوازونه وستلم د بیګری هلکانو سره به محبت کولو دارنګي کنزلی به ډیر کول ډیر عیاشو چرګان به جنگولم سپی به هم جنگولم جنکه به غړول کوتره دا ټول دا د قوم لوط اعمالو قال نو لوط علیہ السلام رب رب زما انصرني مدد وکړي زما پراتلو د عذاب سره على القوم المفسدين په مقابل د قوم مفسد کې ولما ارکل جاءت چرال رسولنا فرشتگان ابراهيم عليه السلام لرب البشرى بالبشارت وزیر سره چې اسحاق عليه السلام به ملاويږي تا ولد او ولد الولد يعقوب عليه السلام قالوا نو ول دي فرشتو په دغه ټیم کې ان یقینا مونږ مهلك هلاكون کیوم اهل هذه القريه اهل د قريه ولا د کلی ولا هلاكو مونږه ابراهيم عليه السلام ورته ویل نا د فرشتي ورته ویل ان اهل یقینا اهل دین وسدون کی د کانو دي ظالمین ظلم کون کی مشرکان دي قال نو حضرت ابراهيم عليه السلام فرمای ورته فرشتو ته وی ان فيها لوطا دی کی لوط علیہ السلام نے څنګه عذاب پیراولې خفشو قالوا نو الفرشتو نحن ممچو عالم علم لرو بمن پاچا باندې فيها چې پرې کړی کې لوط علیہ السلام دی دا بدکارو باندې هم علم لرو لننجینه خامخ پتا کې سره نجات ورکو مونږه دی لوط علیہ السلام لرا واهله او اهل دلی لرا الا امراته مگر یو بیبی د چې وعیله منافقه ده كانت ددا من الغابرین درست پات کیدونکو نا یعنی الباقین فی العذاب باقی پات کیدونکو نا یعنی په عذاب کې ولما ارکلم جاء چراغ رسولنا فرشتگان زمونږ لوط علیہ السلام لرا لوط علیہ السلام ګمان وکړو چې دا الکان دي خستا نو دته خو پته لوط علیہ السلام ته چې زما قوم بچا باز دي سیا خفه شو لوط علیہ السلام بهم بمجیم پراتلو د دې باندې وضاق او تنگ شو بهم پری باندې لوط علیہ السلام باندې زرعا د جهت د سینې نازلې تنگ شو سخف شو چې دا اوس بس چل کیږي وقالو نو ول دي فرشتي پوي شو چې یرا لوط علیہ السلام خفه شو فرشتي ورته وقالو ول دي فرشتو لا تخف مې رګ لوط علیہ السلام ولا تحزن ومغم جن کېګا مونږ فرشتيو زمون بیزتی نشي کولای دا مونږ په دې باندې عذاب راولو ان یقینا مونږ چې منجوک نجات درکونکو تعالی را دا عذاب نه واهلک واهل اهل استالرا الا امراتک مگر بیبی ستا چې وایله منافقه ده كانت ددا من الغابرین درست پاتې کیدونکو نه په عذاب کې یعنی الباقین فی العذاب ان یقینا منچو فرشتي وي منزلون نازلون کیو على اهل هذه القريه بدغه قريه باندې اهل د دې قريه باندې رجزن عذابا عذاب سخت عذاب من السماء د اسمان نه پکانو باندې بما په سبب درې سبب اداده کانو چې دي دا قوم یفسقون فسق یا نافرمانی کوي بدمعشی کوي
رب کریم فرمای ولقد او خامخا په تحقیق سره ترکنا پریخی مونږه منها اهل د دې قرینه کلینا آیتن منا آثار مو پریخی بینتن منا واضحتن واضح هغه وګوره کندري اوسم پراته دي شتا تر روز قیامت پورې دا عبرت دی لقوم د پاره د قوم یعقلون چې عقل لري وإلى مدين وارسلنا إلى مدين لقل يوم مدين تاخاهم ورود دي پنسب کی لا فی الدین نه پدین کی شعیب علیہ السلام ولقل فقال پسویل شعیب علیہ السلام یا قوم زما اعبدوا الله عبادت الله تبارک وتعالى کوي ورجو من خافو ويرګ اليوم دورزنا الاخره ورستنی ورز چې قیامت ورځ ده ولا تاسو مگر جګی تاسو فل ارض پس مکه کې مفسدین فساد کوونکی فساد داو چې وزن او په پیمانه کې به کمې کولو او خیانت به کولو او غلاګانې به کول شوکې به کول فکذبوا پس نسبت د دروغ کو دي شعیب علیہ السلام ته فاخذتهم پس اونی ول دی لرا رجفه زلزله یا یو سخت आवाज جبرئیل علیہ السلام په سخت आवाज وکړ دا زړونه ترنه وغورځیدل فاصبحوا پس وګرځیدل دي فی دارهم په کورونو خپل کې جاثمینا پر مخی مړه پراته په زنګونو باندې جاثمین پر مخی مړه پراته په زنګونو باندې وعادا منای واهلکنا عادن هلاک کړیو مونږه دیان تبا کړیو مونږه دا دیان وثمود او ثمودیان قوم د صالح علیہ السلام وقد پت او پتحقیق سره تبینا واضح شیو لکم تاسو لره من مساکنهم د کورونو دا غینا واضح شوی دی ټوله وزینا او خسته کړیو لکم تاسو لره الشیطان شیطان اعمالهم بدا مولونو د دې فصدهم پس من کول بدی خلق لران السبیل د لارې د حقنا وکانو ودی مستبصرین من عاقلان د دنیا په کارونو کې مستبصرین عاقلان د دنیا په کارونو کې چالاک او د دنیا په کارونو کې دین په کارونو باندې بالکل نه پوهیدا نن سبا خلک شته د دنیا په کار کې به ډیر چالاکی او دین ته بالکل توجه نه ورکوي په دې امت کې هم شته رب کریم فرمای وقارون ای واهلکنا هلاک کړو مونږه قارون چې ډیر مالدار او فرعون چې وزیر اعظم بادشاہي ولور کړو الله هلاک کو وهامان مهم هلاک کړو وزیرو مگر د قارون مال هیڅ فائدہ ورنکړه هلاک شو او د فرعون بادشاہي هیڅ فائدہ ورنکړه هلاک شو حامان وزارت هیڅ فائدہ ورنکړه هلاک شو رب کریم فرمای ولقد خامخا په تحقیق سره جاءهم راغلو دلرا موسی علیہ السلام بالبینات په واضح معجزاتو فاستكبروا پس دی تکبر کو فرعون او حامان او قارون فی الارض پزمکه کې دراولو د ایمان نه تکبر کو وما كانوا نو دي سابقین محققین کې پمون باندې یعنی پمون باندې دراتلو د عذاب نه چې د عذاب منه کی بلکې مونږ په سابقین شو پراتلو د عذاب اوس په دې آیات کې څلور قسم عذاب بیانېږي اجمالاً چې دا وګوره دی باندې عذاب راغلی و فکلن پس هر یو دغه قومونو نه رب کریم فرمایي اخذنا نیولي مونږه بذنبه په سبب د ګناهونو د دې فمنهم پس بعضې د دې جماعتونو نه من هغه څوک ارسلنا چې لېږلی مونږ علیه په هغې باندې حاصبا تیز باد سنګریز چې کانی بادیا لکه قوم د لوط علیہ السلام شو پاغي باندې د عذاب راغلو ومنهم بعضی د دینه منغه سوق دي اخذته چې نیولې وا غیل را صيحه سخت आवाजونه قوم د شعیب علیہ السلام شو د صالح علیہ السلام قوم شو ومنهم بعضی د دینه منغه سوق دي خسبنا چې ډوب کومګه قارون مراد تنه قارون دی چې ډوب شو به پاغي باندې الارض زمکا ومنهم بعضی د دین من هغه څوک دي خسفنا چې ډوب کړي مونږه به پاغي باندې چې قارون شو الارض زمکا پزمکه کې ډوب کو ومنهم بعضی د دین من هغه څوک دي اغرقنا چې غرق کړه مونږه قوم د نوح علی السلام فرعونیان شو وما كان الله نو الله تبارك وتعالى ليظلمهم چې ظلم کړو په دې باندې ولكن كانوا لكن ودي انفسهم بنفسهم قلوبان يظلمون ظلمون کول شرک کول نافرمانیان کول السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ابو حمد